چې کم سترګې چې کمدنو لکه داسې ډېرې په حرامو کې استعمال شي هغې کې دومره تصویران دي په مغزو کې په میمورای کې دومره ګندونه دي چې هغې سره لکه پاک علم نه یو ځای کېږي فإن العلم نور من إله ونور الله لا يطفى لعاصي ونور الله لا يطفى لعاصي مغزو کې زمون ګندونه دي ګندونه دا خو ډېر چې کمدنو لکه سنگین حالات دي سنگین حالات او د خدای نه یاره چې کمدنو لکه شته نه په نیش باندې حساب ده چې لکه موبایل راوالی او لاس اورپیږي چې د فلم بټن لا او د جنکو د پټوانو د لکانو د پټوانو بټن لا لازي او هغه چې کمدنو لکه اورپیږي موبایل ته ارتاو شي الله دې موږ ته داسې تقوا نصیب کړي او داسې خشیت دې الله موږ ته نصیب کړي خو موږ د الله نه غواړو نه موږ وایو چې نه چې بیا رانه پرهېزګاره جوړ شي بیا زه خطرلی شم بیا به منځونه کول غواړي دا لوی تکلیف دی بیا به ځان سم ساتل غواړي زه ځان سم نه ساتم دا ډېر زیات دغه دی لکه المیه د دې دور ده د دې مقابله کې چې کمدنو لکه خشیت الهی له زور ورکول پکار دي ډېر زیات حالات خراب دي کتاب ته ګوري او کتاب کې پټوخ کاری کتاب ته ناست او کتاب ته ناست پټوان کاری سوچ خدا دې کنه او بیا چې کمدنو لکه داسې غلط پټوان چې وګونو لګوتې وړلې لکه وګونو لګوتې وړلې بیا طالب حضرت بیا چې کم چې کمدنو جماعت کی بیا چې په جماعت کې پټه کمرې بیا ډوډاوي نه چې دې کې خدای دې زما په دې کمره کې ولکنکم ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فارداكم فاصبحتم من الخاسرين بس واصل خبردار شي الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي خبرې ډېرې دي خدا عمل په باب کې موږ صفر یو صفر او موږ سره د ځان د اصلاح فکر هم نشته د ځان د سمېدلو فکر هم نشته که موږ سره فکر پیدا شو ویهدي الیه من ینیب انابت او فکر یو شی دی او بیا سره الله د هدایت وعده کړی الله د هدایت وعده کړی ده دی وجه نه موږ ذهنونه خراب شو ذهنونو ته څه ګناه ده وروڼه پای کې بوتان دي پای کې بے حیا پټوان دي پای کې چې کمنو یارانی دي د جنکو سره پای کې د لکانو سره یارانی دي پای کې ګانی دي پای کې سازونه دي پای کې ګندونه دي په علم استعمالي کی او فیسبوک باندې داسې استعمالي کی غیله داسې تیز دي چې سوایم ا دې باندې استعمالي کی دا خبرې مونږ ته فضول ښکاري او مونږ چې کمنو چې څوک راته دا کار کوي چې کم کس هغه ګوري نو هغه دې خبرې کوونکي ته لیونی وي اگر توبه خدای توبه لکه داسې ډېر دلګان شته دا خبرې کوونکي ته لیونی وي دې څه خبر دی دا مونږ دې کې استعمالو او میډیا ځان به خبره دنیا حالات کې دې ځان خبره خبر چې تا دلته چلو کو ته ما هغه وای چې تاسو چلو کو تا کما او خواله تاو کو څه چلو اته ددن بل دلنی لگا سبق نشي زو تولې اواز خبرې کوي سبق زو کایل موقع ول وقل ځای کوي بهرحال دې ته تاسو غب شپ وای دا ما چې کوم خبرې وکړي حالانکه دا سمې خبرې او دې باندې دا واړی دا مفتي څه به غب لګي قسم دې چې خرفتیا وامه غب ولو هغه په نه خرفتیا خبر دي سمې خبرې دي لکه فرض کا چې موږ جمعه تلاړ شو جمعه کې طالبان موبایل راوالي دي شرمېږي نه الله نه شرمېږي یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله الله نه شرم نه کوي
اذا اغلق العبد الابواب وارخل الستار وخلا بمعصية الله يقول الرب تبارك وتعالى يا ابن آدم اجعلتني اهون الناظرين الیک. چې بنده وربند کی پرده راخته کی او د ګناه تزان لشي نو الله ولا आवाज ورکی بنده په ټول تماشګیرو کې د تدس پخ کارما ټول نه پرده او زمانہ پرده نه زمانہ پرده نه کوي دا خلکا ډیر زیاته قابل افسوس خبره ده چې مونږه علم کو او د علم اثر بلکې د علم لازمه خشیت ته په مونږ کې نشته. قرآن لازمه د علم خشیت ویل ده او تاسو وایي چې وجود د ملزوم بغیر د لازم نه نه صحیح ده کنه. اذا طلعت الشمس وجدت النهار دا پکې ضروري ده او زمونږه همیشه لپاره ملزوم شته او لازم نشته. علم مونږ لګیایو انتفاع د لازم سره انتفاع د ملزوم راځي چې کله خشیت ختم شي علم ختم شي. انما يخشى الله من عباده العلماء دا خو لازمه ویل ده لازمه د علم سره ویل ده او الله دې رحم وکړي. نو خیر خیریت ته د مخلوق لحاظ ته او د مخلوق نه یاره شته د الله نه یاره نشته. ډېر زیات د افسوس خبره الله دې موږ خپل خشیت پیدا کړي. اللهم ارزقنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک.